لله الحمد. الله تعالی موږ تاسو د داسې نبی امتیان پیدا کړي یو چې 1400 کاله بعد هم الله تعالی د په امت کې داسې عاشقان پیدا کړي دي چې د په نامه باندې ځان ولمبو ته ور اچي. د نن ورځې مجاهد سید خان دته او د مور پلار ته او د ټولې کورنۍ ته مبارکي وایو چې الله تعالی د دې په کورنۍ کې یو داسې غیرتمن یو داسې عاشق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق پیدا کړی دی. الله تعالی دې د په ځواني او په مال او په اولاد کې برکات واچي. تر داسې بابا جان او تر داسې مرکې قربان سم چې د سید خان غوندې اولاد لري. لله الحمد. نن د ټول امت مسلمه زړونه ور یخ کړلو. پرون چې کوم ورځ د محمد رسول الله په عاشقانو باندې تیر شوې ده داسې ورځ دی بیا الله نه راولي. نن د ټول امت مسلمه زړونه سید خان ور یخ کړلو په داسې قرباني باندې چې په امت کې داسې غازیان موجود وي. بیا به هیڅ کله یو څوک هم پر دې باندې جرأت نه وکړي چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی وکړي. تاسو د صحابه کرامو حالات وګورئ. حضرت عمر رضی الله عنه د یو منافق صفنامه باندې مسلمان دی لیکن په حقیقت کې منافق دی. هغه د محمد رسول الله په فیصله باندې راضی نه دی. حضرت عمر د هغه سر قتل کوي. حضرت حنزله سکله د جهاد اعلان واوریدی په حال د جنابت کې دی د جنگ و میدان ته حاضریږي او په هغه غزا کې دی په شهادت باندې رسیږي او د بیا غسل ملائکه ورکوي. الله تعالی څومره اعزاز ورکړی ځکه صحابه کرامو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې زندگی تیر کړه. ځکه د دې په باره کې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. دی له الله تعالی څخه راضي دي، الله تعالی له دې څخه راضي دي. الله تعالی دې زموږ ستاسو په زړو کې د صحابه کرامو غوندې مینه محبت واچي. کومه مینه محبت سي صحابه کرامو له رسول الله سره